روایاتو کې راځي وي حضرت داود علیه السلام مبارک و هغه ورځ د الله جل شانه نه تاسو کو د الله جل شانه ته یو فرمایش د الله جل شانه یو مطالبه الله جل شانه یو سوال هغه سوال لا چې یا الله ماته د ته چې وې کنه چې ونه بول موازین القسط اليوم القيامه چې ستا قانون دار چې د قیامت پر ورځ تللی لګي په اتلو کې با باقاعده د اعمال وزن کې خدای اتل راته خو دا څنګه انسان زین کې سوال لازم کله نه کله داود علیه السلام زین کې بدار اغلی شرطه سوال وکړ الله جل ته ماته د اتلو خایګل خدای چې د اتل څنګه الله جل شانه ته له خدا و داود علیه السلام بیا وشر ای چې هوش کې راغی د الله نه تاسو کې یا الله مونږ خو غر کیو ولې و دا دونه غټه تله د میزان دا ډکې سو کنه کو اعمال دا ډکې سو په دې داود علیه السلام به شو یعنی دا تله چې د تله ډیر زیاته غټه د نیکو دا یو چابلې چې دا ډیر زیات غټ دي او زموږ اعمال نه کمال ډیر کم دي خدای دا ډکې سو نو د دې د لاس داود علیه السلام به شو مفسرین حضرات نبی اس چل شو بیا الله جل شانه مته خبره کړو داود علیه السلام عزت یو خبره ته خدای چې خدای دا تله دا ډکې سو د نیکو اعمال نه حضرت دا ویما چې کله زما یو بنده خوښ شي کنه وای د کجوري په یو دانه باندې هم دا میزان دا یو چابړې زړه کوم د کجوري چې په یو انسان کې اخلاص او محبت وینم د انسان نه رضا شمه زه د هغه د کجوري په یو دانه باندې دا میزان سکوما د دې د چابړې ډکوم نه کوم د دې موږ سره اخلاص وایو او سم نیت وتوي با جوړانو ته نیت وای څه وتوي نیت وتوي نیت صفا ساته څه صفا ساته نیت صفا ساته خان دا داود علیه السلام یو روایت بعض مفسرین حضراتو هغه ذکر کړي نسوي ونضع الموازين القسط خلق کسی ډیر یو مونږ په आवाज ونضع هم بکید الموازين الشيء تلي القسط رسشي د انصاف د عدل معنی مې تمه اليوم القيامه دا د قیامت تورزي چې کوم خلق مونږ راجمع کو دا غي د پاره فلا تظلم نفس شيئا ظلم بونه کړی شي نفس په انسان من شيئا ذره برابر بیا وان كان مثقال حبه من خردل اتينا بها کچرته د اوره د دانی برابر هغه د وزن برابر چا سکړي الله فرمایي هغه مونږ فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره برا یو ذره نه پریدخه ډېر خطرناک